assortment. Law of independent assortment. Law of independent assortment से तो law of independent assortment से तो ګورئ منګه د دې نه مخکې یو خبره وکړه چې یو مټر دی چې د هغه ګلونه سره دي څه دي سره ګلونه دي مټر دی او ورسره موږ وایو چې د بوټې دنګ دی لکه په یو ټیم مې دوه ټریټس راواغستو فلاور کلر او هایټ اف د پلانټ دوه ټریټس دي کریکټرز به څلور شي او دا ز کراس کما د سشي سره د دسی بوټي سره کراس کم چې د هغه ګلونه سپینی او فلاورز او بوټي چیتی بوټي چیتی لکه سلور کریکټرز راوځي کوم وسیا دوه ټریټس دي کنه هایټ او فلاور کلر اوس منګه چې دلته کله ګیمیټس جوړیږي نو زما دې کوته وګور دا به جدا کیږي او دا هم جدا کیږي نو دا به چې ته یو کروموسوم او ګیمیټ دا بل تاسو کنه نو عام طور دا کیپټل آر او دا کیپټل ټي به یو تراشي او دا کیپټل آر او ټي اب یو شانتي جوړیږي دغه شانتي په دې کمبینیشن کې هم دا ګیمیټس چې تاسو سره جوړ شي او ته سمال آر او سمال ټي راشي او بل ته سمال آر او سمال ټي راشي نو کمبینیشن ویل بی سیم اوس کپدې کې هر یو ګیمیټ یو ځای کېږي رزلټ به هم سیمي یعنی د دې طرف نه بس تاسو سره راشي کیپټل آر او داغه طرف نه بس راشي سمال آر او په دې یو کې بعد د یو طرف نه راشي تاسو سره کیپټل ټي او د بل طرف نه بس راشي سمال ټي نو د دې کیپټل آر په وجه باندې به د دې بوټي ګلونه سي ریډ او بوټه بسې ټال نو دا بشي ریډ ټال خو دې ته اوس وایي ډبل هیټروزایګس څه ته وایي چې څوک ته کراس کې کنه دا ارګانیزم نه دی دا ټال ریډ دې ته وایي پیرنټ کمبینیشن یا دې ته وایي P1 پیرنټل کمبینیشن ستا سره چې کم بچوړي راشي کم اپ سپرینګز راشي لکه دا دې ته وایي اپ سپرینګ یا ته فیلیلز بچوړي نو دې ته وایي F1 جنریشن فیلیل یا اپ سپرینګ اوس چې دا F1 ته بیا پرې دی چې زی تاسو ځان لوس بچوړي راوړي نو دا هغې چې کوم بچوړي راځي نو سی بسئ او وایي F2 سیکنډ فیلیل یا سیکنډ اپ سپرینګز اوس موږ وایو چې دا ټالریډ راغی دا بوټی نو دا بوټی به پولنز هم کوي او ایکس به هم کوي نو په دواړو کې به میاسیس کېږي نو د دنه چې کوم ګیمیټس جو ټول لاجیک اوس دلته دی لکه په دې ځان پوه کوي ستا سره دا یو کروموسوم دی او په ده باندې دا دی کیپټل آر او دا ورسره دی کیپټل ټي لکه دا د دې ځای نه راغلی دی چې دا دوه کروموسوم و که نه کیپټل آر کیپټل ټي کیپټل آر کیپټل ټي دا داسې دی اصل کې که نه او دلته ستا سره دا دوه کروموسوم په دې باندې دی سمال ټي سمال آر سمال آر نو دا یو کروموسوم د دنه راغی د ګیمیټ نه او د دنه نو دا کمبینیشن جوړ کو کنه لکه په یو کروموسوم کې اوس تاسو سره د کیپټل آر او په بل کې سره د کیپټل ټي او په بل کې سره د سمال آر او سمال ټي دا دغه راغلی دا دین راغلی صحیح ده اوس چې کله میاسیس کیږي نو دا به دیسیزي او دا به دیسیزي نو تاسو سره به یو ګیمیټ راځي کیپټل آر کیپټل ټي او بل بر سره راځي سمال آر سمال ټي کنه بل څنګه پکې ممکن دی نه نو تاسو سره دوه قسمه ګیمیټس جوړیږي د دې خبره کې او چل په دې لږ ځان کوی دا کیپټل آر او دا کیپټل ټي په یو بل پورې تړلي سړي لینکډ دي دا نو تاسو سره دوه قسمه ګیمیټس جوړیږي خو که پرس کې دا دوه ګیمیټس په یو بل پورې نه تړلي لکه زویم دا کنډیشن دیسی یې دیسی ته لګو ګورس تاسو سره الته کنډیشن وو کیپټل آر په یو کروموسوم کیپټل آر د سره په بل کروموسوم
اوس at the same time ستا سره په بل کروموسوم باندې دا ټي پروت دی دا یو ټي دلته دی یو ټي دلته دی زما مطلب دا دی یعنی دا ټالریټ دسی دی دواړه په یو کروموسوم دا جینز نه دي دغه شانتي په بل کنډیشن کې بستا سره هم دا کنډیشني لکه دلته بستا سره یو سمال آری یو با سمال آری او په بل ځای کې بستا سره سي یو بر سره سمال ټي یو بر سره سمال ټي یعنی فیم یو دا کنډیشن دی دا دي سی او دا دا دی د خبره باندې لږ ځان په ډېر انټرېسټینګ شي دی اوس د دینه به دوه کروموسوم بر دینه راځي او دوه کروموسوم به دینه راغلي کنه نو یو آر او یو ټي د هغه غاړې نه راغلی تاسو ته وګورئ یو آر او یو ټي او یو آر او یو ټي د دې نه راغلی نو هومولاګس چونکې موږ یو ځای حسابو نو موږ کیپټل آر سمال آر یو ځای کړو کیپټل ټي سمال ټي یو ځای کړو نو دا کمبینیشن جوړ شو یعنی دا کمبینیشن دسم ممکن دی دسم ممکن دی زما خبره مطلب دا دی اوس په دې کنډیشن کې ستا سره په یو کروموسوم باندې سته کیپټل آر او په بل د سره سره یو د دین راغلی کنه یو دا راغلی یو دا راغلی نه په بل سره د سمال آر او په بل کروموسوم ستا سره د کیپټل ټي او په بل د سره د سمال ټي اوس دته وګورئ کمیاسس کیږي او دا دوانه یو طرف ته زینو کیپټل آر کیپټل ټي به یو طرف ته زی او دا دوانه چې زینو سمال آر سمال ټي په بل طرف ته زی خو په دې کروموسوم خو چا میخ نه دی والی کنه چې ته په دې طرف ته پروت کنه دا خو دسم ممکنه ده چې دا دسی پراته یې یعنی دلته کیپټل آر ولیکا دلته سمال آر ولیکا دلته سمال ټي ولیکا دلته کیپټل ټي ولیکا دسم ممکنه ده کنه دا نو په دې کنډیشن کې با اوس چې کله میاسس کیږي نو کیپټل آر سره وسلاړ شي سمال ټي ا د سمال آر سره وسلاړ شي کیپټل ټي نو وسو قسمه گیمیټس پاسیبل شو اور او فور با ال پاسیبل زی چې دا فیکټرز یا دا الیلز په یو بل پورې تړلي نه وي انډیپندنټي نو چې انډیپندنټي نو تقسیم به انډیپندنټي په دې اوس پوه شئ په دې لاجیک نو د منډل چې څومره کریکټرز دي هغه په دسې جینز باندې ایکسپریمنټس کړیو چې د هغې جینز په یو کروموسوم نه او که په یو کروموسوم وی نو بیا به تی دوه گیمیټس راتلو څلور قسمه نه نو بیا به لا په انډیپندنټ اسارټمنټ ټیک وکړه غلطه بیا به غلطه وه اوس پوه شوې په دې خبره اوس واپس راشئ خپل ځیله چې یاره د دې ټول تیورۍ چې دا دومره قصه ما وکړه دا څه شی وه نو موږ وایو چې د منډل ایکسپریمنټ دپاره به اولنی شرط دی چې د جینز یا فیکټرز یا الیلز به په څه پراته وي په جدا کروموسوم وي نو د دې وجې نه به د دې نه څو قسمه گیمیټس پاسیبل شي څلور چلې زده کړه لکه چې څنګه جوړېږي یو آر همیشه یو طرف ته ځي او بل آر بل طرف ته ځي په میاسس کې که نه میاسس داسې وشي که نه د ده سره دا کیپټل ټي هم تلی شي او سمال ټي ورسره هم تلی شي د دې سمال آر سره کیپټل ټي هم تلی شي او سمال ټي ورسره هم تلی شي په کمبینیشن یې پوه شوئ 1 2 3 4 نو گیمیټس څه شو کیپټل آر کیپټل ټي کیپټل آر سمال ټي small r capital T small r small t څو قسمه گیمیټس پاسیبل شو 4 په میلز کې کنه په فیمیلز کې به څو قسمه پاسیبل دي میاسس والتم کې نو یو شان پاسیبل دي کنه سیم نو الته بم زما سره زی لکه دا زما سره میل گیمیټس شو فرض کړئ گیمیټس په کروڑونو دي خو قسمونه سوري څلور نو الته زما سره ومي آر سره کیپټل ټي شامل کړئ آر او کیپټل ټي بیا آر او سمال ټي بیا آر او کیپټل ټي بیا سمال آر او سمال ټي صحیح شو په دې کې تاسو د سیدا چیکر بورډ ځان ته جوړ کړئ تاسو ته پکې مسله نه صحیح خمم وایو کفرس کا دا او دا میلاو شي چانس ته د کروڑونو ضرب د کروڑونو خبره ده کنه نو کیپټل آر کیپټل ټي کیپټل ټي دا بوټه بسای ټال ریډ یا ریډ ټال دته ګورا کیپټل آر کیپټل ټي سمال ټي ټال
रेड टिक दे हाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी डबल हेटेरोजाइगस टाल रेड कैपिटल आर दा टी गन बदवाना कैपिटल नहीं आ रहा कैपिटल टी का ना कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी टाल रेड सही दे खादी तो सो गोरे आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल टी यानी गोलूने इसरे दिया बुटे चित्ते दिशी का ना हाँ देबल तो सुकोरे तो आप जोड़ कंडीशन की कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी टाल रेड और दिया आखिरी तो बाकी ब्याह गोरे कैपिटल आर स्मॉल टी यानी गोलूने इसरे दी और बुटे चित्ते दल तम गोलूने इसरे दी और बुटे चित्ते हाँ उस दी कंडीशन लराशा ब्याह कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी फ्लावर्स टाल बुटे होस्ट दी कंडीशन तराशा नो दल तबिया जमा सरा दे कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी उदा पे कोस बिल्कुल बल शांति रहुवत गोलू ने स्पिन दी स्मॉल आर औ बूटे ऐसा दे दंग दे पटाल प्लांट के वाइट फ्लावर्स रहुवत दगा शांता बलुम दिसी दे स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी पता कि दा कैरेक्टर्स डोमिनेंट है नहीं हद्दीज लवस ब्यारा शदा बस्ता सर ब्या डबल हेटेरोजाइगसी आर टी हो पदे की तो गोरास ता सरा यौद सर्रागे कैपिटल आर स्मॉल आर यानी रेड दे फ्लावर हो गोलू नहीं सरी बुटा चित्ते और पदे कंडीशन के दास्ता सर्रागे स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी दे पशान कैरेक्टर दे नहीं और दायो वो पके राशि डबल हेटेरोजाइगस उस पर रेड पकार ओबल मार्कर माना दे रागस्ते ना बपदि ब्रक बेवलुजा स्मॉल आर और स्मॉल टी दा बगी टूल ना बदल शो सही शो तास देसिस तो गोरी दाश उदी पके सूदी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 सर सूदी दा कलर नहीं तोर द्रे मतलब दरे यो कैरेक्टर पकड़ा मैंने बल पके रिसेसिव दिसी दा ना औष्ण के दा कम किच बदे गड़ा में नंटा पाए की रिसीव सो कौन पाए की रिसीव बदे गड़ा में नंटा او دا یو چې پکې دی دغه له اوس ما تاسو ته جمله بل کلر پکار دی خو نشتی جزا زپه دې کې چې سوال غواړم کوېسچن دی د ایټ اوس دادی تاسو اولنی ته وګورئ تاسو سره ټالریټ جو دا P1 وو کنه دا P1 نه دی وو کنه پس پیرنټل کمبینیشن دا نو یار دا سره P1 ہے دا نه دی ټال ریډ یا ریډ ټال देख ना हाँ बल्स्ता सारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन द्वेम सरे वाइट ड्वार्फ कटाल पसे ड्वार्फ वाला ड्वार्फ वाइट दाद वाणा चीज जा सदी दादी P1 कॉम्बिनेशन नुस्ता सरा पके दा 9 चिगे दा टॉलरेट न दे और दा 1 दा सरा पके ड्वार्फ वाइट न दे नो पदे के दा 9 और 1 चिदी दा पके सदी दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन उस पदे द्रेव के निम करेक्टर दा दे निम करेक्टर पके दा दे और पदे द्रेव के निम करेक्टर दा दे निम पके दा दे नो दा द्वाणा चिपा के राउजी कना दिस इज कॉल्ड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस दिस इज कॉल्ड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन नो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बा अलराजी वाक्य दे देते की तास पयो डबल क्रॉस के बाद नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हल राजी छि दा द्वाणा एलील्स नदी दा आर और दा टी दा द्वाणा जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नो स्लैप इंडिपेंडेंट असार्टमेंट सरे छि कत्ता पयो क्रॉस की द द्वौ ट्रेटो सलोरी करेक्टर रायोजे के ब्या वाक्यना पयो क्रॉस के द द्वौ ट्रेटो सलोर करेक्टर रायोजे के
نو دا سلور وانه کریکټرز یا الیلز به یو ځای اوسي ډامیننٹ به ایکسپریس کیږي ریسیسیو به نه ایکسپریس کیږي خو چې کله ګیمیټس جوړیږي نو دا سلور وانه الیلز انډیپندنٹ دي د یو بل نه چې کم یو تزي او دا غي په وجه په F2 کې سو کمبینیشن نازي 16 9331 when we combine 4 characters यानी alleles का ना of 2 different traits अगला द वीडियो के जानना रखा of 2 different traits all alleles will live together यानी डोमिनेंट by express की will express and recessive will not पहुंच लग देता वो रे द रेड और द टाल द ने एक्सप्रेस की और द ने एक्सप्रेस की पहुंच गए खबर हो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस बसई बट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस या गैमीट्स फॉर्मेशन का ना all 4 alleles will assert सा मतलब क्या लगा हवाला की बा जीबा तकसीमी की बा independent of each other and forming सुबह जुड़ाई 4 types types of gametes आगे भी सो जोड़ाई 16 type genotypes पे जुड़ाई सही शो और रेशो बेसरा जी 9331 د دې کې علاقه د ټول نه زیات ټیکنیکل کوېسچنز چې به جوړیږي یاد دي بس په دې علاوه باندې ځان شکل پوه کوي هغه واپس راشه والا ته چې کله ټال او ډوارف کراس کې نو ستا سره دا کنډیشن راشي ولاندې د سر راشي 3:1 په دې لږ ځان پوه کوي خو جوړه دا 3 پکې صحیح ټالي او دا 1 پکې ډوارفي am I right ها at the same time چې تا بل دي تا والا ریډ او وایټ ته چې کله ریډ او وایټ کراس کې نو ستا سره راشي ریډ او نیکسټ جنریشن کې ستا سره راشي 3:1 3 ریډي او دا 1 وایټي دسی اوس ته ولګېږي دا څلور وانه دي at one time الکه دا مخکم یو ځای و بیا م یو ځای خو لاول ته تا یو شي ته قاطه اوس دو خبرو ته ګوري کراس کې په کراس کې ډبل او سنگل او ټریپل نه ښه لکه تا چې دا دوه بوټي کراس کول د ټال او د ډوارف سپ تا یو کړ ول دا ګول نه نو وکنه خو تا ګولونه اګنور کړیو او تا چې ریډ فلاور او وایټ فلاور کراس کول نو تا پکې دې ته کتلی چې دا دنګ دې کې چته نور وو خو یا بدنګ یا بچت خو کنه نو کراس خو یو شی خو لاول پکې تا یو کریکټر سټډي کو وس ایٹ د سیم ټایم دو سټډي کې حالکه کراس از کراس اوس ته په یو ځای دوه خبرې نوٹ کې تاسو لکه سوچ وکړه لکه ستا سره د یو نریشو سره زی ټال ډوارف کنه اور دې بل نه سره سره شو راځي دا غنه د سره راځي 3:1 یعنی ریډ او وایټ نو چې تا دا ټول په یو ځای والي نو 3 نو بستا سره راشي ټال ریډ ګوره 3 ریډ او 3 ټال نو 3 نو ټال ریډ شګه نه په دې خبره پوهیږئ لکه سمپل ملټیپلیکیشن دی ښه اوس راشه 3 کم 3 نو 3 بستا سره سره راځي ریډ ډوارف
या ड्वार्फ रेड कना पदे बल के वाला ज़रा वर्का एक तीने नुस्ता सर 3 सरालू टाल वाइट अलका दा प इम्तिहान के न के दा सिर्फ द ईटा क्वेश्चन दे चालते दला पकी चेंज दर कड़ा इन तब डायरेक्ट दा के और आखिर ने एक ज़रब एक बसशी ड्वार्फ वाइट सही लकस्ताना बकी बे डायरेक्ट दा क्वेश्चन कई चारा मंगा दा करेक्टर्स क्रॉस करू पदे की प्लान है सही लका तले दर कड़ा येलो ग्रीन और टाल रेड मंगा क्रॉस करू नगीम दका रेशोज राजी वस पकी लग चेंज वकम तापा की परोने इनकम्प्लीट डोमिनेंट वेलम कनो वेलम दागा रेशो सही गोरेस्ता सर आलता वो रेड ज़रबी वाइट नुस्ता सर रागले पिंक दा पकी वो कनो नुस्ता सर बिया दा कंडीशन हो दो पकी पिंकू नुस्ता सर रेशो 1 to 1 ताले यो क्रॉस दिसी दर क्वेश्चन तवत किया दी वो यो क्रॉस मंग जोड़ को छिपारी की बूटे टाल ड्वार्फ छिदे दापा की डोमिनेंट करेक्टर दे और पगवलुनु की रेड और वाइट छिदे द इनकम्प्लीट डोमिनेंट दे लका द कंप्लीट डोमिनेंट करेक्टर दे पकी और यो करेक्टर पकी गोरप मेंडल के खुदवान कंप्लीट डोमिनेंट ठीक है ना 9331 नाजी वस्ता सरा एट वन टाइम यो रेड a white incomplete te और दा बल्ला सरा दागे ना वस्ता सरा 1 to 1 रेशो राजी खाना दा पदे तरीक़म कीजिए लका पदे के लग आसे वो तलक सोचो का दावा पके पिंकी का ना भाई तीबा दावा पके पिंकी का ना भाई दावा पकी पिंकी का ना भाई दावा पकी पिंकी से कोई होता है दावा पकी पिंकी दावा पकी पिंकी दावा पकी लका दावा पकी बल शेयर हुआ ना देव जन दागे टेस्ट बिया दिसी नहीं अगई बल शांति राजी खावस राशा चेताला दिसी क्रॉस दरकी चियो करेक्टर पकी कंप्लीट डोमिनेंट यो करेक्टर पकी इनकम्प्लीट डोमिनेंट नुस्ता सर बरेशो राजी यो बरसर राजी 3 रेशो 1 बल बस्ता सर राजी खाना 1 to 1 लका दास्ता सर दे टाल और दा दे ड्वार्फ और दा दे रेड दा दे पिंक और दा दे वाइट द्रीने दी बके वस बरेशो संग राजी दिसी बराजी है 3 बस्ता सर राजी टाल रेड 1 बरसर राजी ड्वार्फ रेड 2 3 6 बरसर राजी टाल पिंक 2 बरसर राजी ड्वार्फ पिंक कना और 1 3 बरसर राजी टाल वाइट 2 बरसर राजी वाइट ड्वार्फ या ड्वार्फ वाइट रेशो 3 रेशो 1 रेशो 6 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 2 आखिर ने पके 1 पाते नशो उसे पोश भाई नागो पकी बैक सर दरकड़े वो पदी के बाद द टाल पिंक रेशो सही दैट विल बी 6 out of 16 6 out of 16 बापा की सही शो कना ग्राम कोना देखना और कद्वान है दला इनकम्प्लीट डोमिनेंट कैरेक्टर्स दरकड़ी अब बिया तो जरा वर्के 1 to 1 ज़रबी 1 to 1 ना ट्रेड्स बापा की बिया राजी पॉश हुई पदी दाबा द पेपर क्वेश्चन बा पच्ची करबोर्ड डाल कोई और द ईटा बा पर मैथमेटिक्स साल कोई जब कक्षा बिया ता करबोर्ड टीम नहीं ना प्लस में टकी उसी मतलब सो दगा बानी पॉश हुई लगा पर इंडिपेंडेंट असाइनमेंट बानी टीम सुन पाती रे सो क्लास पाव कम खत्म की सो लेट रहा हम डुप्टी करना उल्टा पे कुछ होना पू स्टास हो खमा बस है तमाम बराबर